ژوند په موږ باندې د قیامت په شان تېرېږي. زړه مې اور علي، زړه مې تباه شو، زړه مې غرق شو. دغه زیاته په ښار باندې پروت دی، نه څه خوري او نه څه څکي. یو ځي مې معذوره دی، یو ځي مې د زړه بیمار دی او ژوند مې تباه شو. دا نورانګله لک راوته دغلته کنځل منځل شروع کړي نو زما د ورور به ورته بیا هم ویلي چې ماما سي چللی بس په ماما کې د یو بل سره وران شو. ډېر نه رالم بیا لاړم تاڼې ته چې زما نه واده شوي لور دپاره دې ځان ویښتو وایي چې ماله بسوره کې دا راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو پښتنو، زه دا ټیم کې د ضلع نوخار رسالپور شیرین کوټو کې موجود یم. یو څو ورځې مخکې دلته یو ډیره زیاته بده پیښه چې تاسو زما په سکرین باندې دا ښکلی ځوان د نوم سبحان الله دی، دا د بده مرګه دغه ځای کې د ډزو ښکار شوی دی او د ډزو داسې ښکار شوی دی چې دا تاسو ما سره ګورئ، دا د هغې دا ورونه، دا والد صاحب، دا مورکۍ او دا کمزوری د هستی بستی دا کور دا ستاسو په نظر کې دی. لکه زه ووایم چې مونږه پښتانه خلک دومره زورور شو، دومره ظالمان شو، مونږ نه سم د وخت فرعونان جوړ شي. سبحان الله، ولې داسې د ډزو ښکار شو او مونږ خلک ولې راپاڅېږو خپلې فیصلې د خپلې د پښتو د خپلې د عزت او د اننګ فیصلې راپاسو او دا مونږ یو چې نه دا د ټوپک په زور باندې کوو. تاسو ډېر غم ځپلي م یې، ډېر دردېدلي م یې او د ظلم ښکار شوي م یې. دا راته ووایه سبحان الله د مرګ تاسو ته څنګه پته ولګېده چې داسې وشو؟ داسې وشول چې موږ ورغلو، بس هغه دا مشر ورور ته راورسېده، ده پورته کړی و او توقیار صاحب مرحمت کړل. موږ تش تورو موږ سره څه چې ولې موږ مړ وو. څنګه درته اطلاع میلاو شو کاکا؟ ډزې دې واورېدې؟ مازدیګر و، سهار و، غرمه وه؟ نیمې بجې وې چې ډزې وشوې. موږ دغسې وو 3 بجې وې چې موږ ورغلو. دغه ده دا ورور ته رسېده پورته کړی وینې وه، زه وې توقیار صاحب بیا پولیس راورسېده، هغه یې پورته کړی و. بیا رورجان ته راته ووایه دا رور دی سبحان الله دلته څه کولو؟ سودا له وتی و، تیزۍ له وتی و، څنګه د ډزو ښکار شوی؟ مونږ خو دومره خبر شو چې یاره د خلکو دا وایي چې یاره دا هلک دلته پروت دی او چې دا په ډزو لګېدلی نو کېدای شي چې دا به څوک په اوچتوي هم نه، دله به لاس هم نه وړی. او جی همداسې ده. ما مشرانو ته سلام دی. ما دا وایي چې څوک هم رهي دې ټولو ته زما سلام دی. ما دا رور سودا ته وتلی و، داسې څه مشکل داسې څه خبره نه وه، اتره نه وه داسې زموږ منځ کې. بس دا ظالمان چې دي دا ورته د دوکان سره سودا مودې کړې، دا ظالمان ورسره د دوکان سره ولاړ دي. دا نورانګله لک راوته دغلته کنځل منځل شروع کړي نو زما د ورور به ورته بیا هم ویلي چې ماما سي چللی بس په ماما کې د یو بل سره وران شو چې ستا داسې حکم ستا هغسې حکم. بس د وراني سره دی په یو بل په ده باندې ډزې شروع کړي. په هغې کې دی 15 ډزه ولګېدو، بیا یې په ما هم ټوپک راغوړول، خو زه چې سیټ ته وتښتېدم. په دغه موجود کې زه په دغه موقع ولاړم، خو زه ترې سیټ ته وتښتېدم. ما یاره ما ته څه ونه وي. بیا دی په روډ کې پروت و، دی ورته تاوېدو راتاوېدو چې دا به څوک اوچتوي نه، د کیمرو نه سیټ ته شو. دې دوکان سره کیمرې لګېدلې، دې نه سیټ ته شو، په ګالۍ کې ودرېدو. نو بس دغه واقعه را سره وشوه. داسې منځ کې څه تنازع نشته، هسې بېسۍ راته رور ویښتې دی او زما د آرمي چیف صاحب ته، زما د مشرانو ته دا دغه دی درخواست دی، پېښور سی سی پي ته مې دا درخواست دی چې ما سره انصاف وشي. زما ډېر د غریبۍ کور دی او ډېر د ملنګۍ او د عاجزۍ، داسې زما هېڅ وس دس نه کېږي. زه د مشرانو نه خپل انصاف غواړم چې ما سره انصاف وشي. ستا ورور 15 ډزې ویشتل، دې پسې شاته څه داسې پرس منظر دی چې دا زمونږ دا کتونکي خبر شي چې لکه مونږ پښتانه راپاسو په څه باندې وژنې کوو؟ دا څه چلو؟ دا وجه څه وه؟ بنیادي هغه وجوهات بیان کوي چې لکه دا ولې دا تاسو ډزو ښکار شو؟ وجودي دا بیان چې زما یو خورکۍ وه، هغه د کور نه خفه راغلې وه. دلته مونږ کره ناسته وی نوخار کې کیس هم چلېدو. دا نورانګله ورپورې نښتې و چې هر څنګه یې دا وه ما ته راکوئ.
ما دې مړ ورور ورته وایي چې داسې کار دی چې دا خو د بل په نکاح کې ناسته ده، دا موږ تا ته څنګه درکړو چې د بل شریعت ما ته دا وایي چې او د بل نه خلاصه شي، بېشکه ته جرګه رالېږي هر څه رالېږي ته راولېږه زه تا ته درکولی شم. په هغې کې د هغه زورتیا وکول او بس لندنۍ پیسې دي ورسره خپله زورورتیا کوله، بس خپل ځان ته یو څه ویچي او بس په دې کلي کې زه اوسېږم، بل څوک داسې نشته دی. په هغې کې د په خپل کور کې ځان باندې 324 ډز وکړه، تولیه یې د خپې نه تاو کړه، په هغې باندې ځان باندې ډز وکړه. زما په دې مړ ورور یې دا وکړه، په مې وکړه، زما په مور یې وکړه. زما مور پکې 15 ورځې 20 ورځې جیل تېر کړو په سپین سر باندې دغه وجودیات باندې. بیا دې کې روغه وشوه، مشران پکې کېناسته، ما سره کاغذونه شته هم دی د روغې، روغه پکې وشوه. د روغې نه پس دا کار ما سره دی بیا وکړو. داسې نور څه مسله نشته دی. الله دې تاسو له صبر درکړي. مورکۍ ته خو چې دی لکه په خپل عزت باندې په خپل ننګ باندې جیل ته هم لاړې او زوی دې موټه لاړو بلې دنیا ته لاړو، څه وایې چې لکه دا په سترګو په رب کې دا ستا دنیا جوړ هم شوه وران هم شوه، څه وایې دې باره کې؟ دا زما لور او هغې په عزت پسې نښتی و. بیا ما نیزلي ته رینګ وکړم اخوستن، ما نیزلي ته مې سړي ته وویل چې زموږ نه واوړه. نیزلي والا رینګ وکړ چې دې مور یې ما ته رینګ کړی دی چې زموږ نه واوړه. د بیا ځانه خپې نه لکه د نیزلي په دغه باندې په ماشوره باندې نیزلي ورته دا چل وښوده چې د خپې نه دغه تاو کړه تولیا او دستانه لاس ته واچو په ځان ډز وکړه، جنۍ به له په دې دغه درکوي او داسې نشي درکولی. هغه لاړ دغه شانته کې چل یې وکړو، د پولیس په دغه د ډاکټر په دغه په پیسو په زور یې په موږ باندې پیار وکړو. زه پکې جیل ته لاړم. بیا زه لاړم چې جیل نه رالم، بیا لاړم تاڼې ته چې زما نه واده شوي لور دپاره دې ځان ویشتو، وایي چې ماله به سوره کې دا راکړې یا به کور راکړې. ده چې کوم ځایونو کې وخت تېر کړی دی هلته یې هم لانجې ته وکړې، ډېرې زیاتې کړي. موږ دې شیرین کوټو کې واړه لویې شو، دلته موږ پیدایش شو، خو موږ داسې حالات دلته نه و لیدلی چې دوی رال بس په موږ باندې داسې حال چالو کړو. دا دي زموږ تربوران. د هغې نه پس موږ روغې په عدالت کې په کلي کې وکړلې، جنۍ موږ خاوند ته ولېږله، لاړه. بیا نیازلي راپورته شو په دې روغه. دا نیازلي خوشحاله نه و. نیازلي به پکې اکو بکو، د هلکانو ته به یې خولې ور اچولې او د کله یو خوا او کله بل خوا مور یې په به یې راپسې یو ځای بل ځای لګیا وه. بیا دې نیازلي ته ماریم وکړه چې نیازلي زموږ نه واوړه، د نورانګل څه زموږ روغه شوې، زموږ نه ته واوړه. د ماته یې کنجرې پلیتې، نو ما مله کنځل کول. دې نورانګل ته یې رینګ وکړو چې پسې ورشه، کور ته پسې ورشه. د نورانګل په موږ پسې را روان دی. دا زما زوی دغلته کې سودا کوي، په موبایل لګیا دی، راشنکو پر سره دی او کنځله وینا کوي. ده ورته ویلې چې ماما ولې؟ د ماما سره یې وشتی دی. د نیزلي په ویلو د نیزلي په دغه باندې په ترو باندې دا هلک دغه ځای کې ده وشو. ورکه تاسو خو پکې ما دا ویل چې لکه ته جیل ته لاړې، ستا زوی هم لاړو، پولیس د طرفه تاسو ته څه انصاف ملو شو؟ پولیس چې دي نو پولیس خو هلکه غریب سړي دپاره منډه نه وایي. هغوی سره پیسې دي، مال دی ورسره، دولت دی ورسره. داسې کار که یو غریب سړی وکړي که نه، نو پولیس پرې راشي کور وله دغه کړي وران کړي. تالې ورته ووایي زنانه تې بوځي، واړه تې بوځي چې یاره مجرم به راکړي نو دا به بوځي. هغسې کار ونه شو. هغوی مالداره دي. هغوی ورونو ما ته یو ځل رینګ وکړو چې موږ یې په لندن ګټو او موږ کوو دلته مړي. نو آیا دا د بدینو دا مسله دا د ډزو دا ویشتلو آیا دا د ډز په بنیاد باندې کیږي؟ خلک کنه د یو بل سره د پښتو د عزت په جرګې په دغه باندې وکړي؟ هغه دی بې عزته. هغه د کلي کې له چا سره ناسته پاسته نشته، د کلي کې پرې څوک سلام نه کوي، د کلي کې ورسره څوک مشوره نه کوي. پولیس ته دا شپېلی وکړي دې خوا راشه، نو پولیس ته وایي دا پلانی سړی اوچت کړه. نو پولیس خو دې هم دا انصاف وکړي که نه چې دې سړي کې غلطي شته چې زه یې اوچت کړم او که نشته. کاکا څه د روغې جوړې کوششونه شوي دي داسې څه تاسو؟ نه روغې ما ته تیری دمکې رالیږي، وایي ته ما په دغو ورکې باندې په دې ته څه نوم وایي زه یې نه پېژنم، میډیا باندې په دې باندې ته ما ورکې وو. پولیس افسرانو ته منډې وایي روغه بړانه ونه ګرځې، ما له دمکیانې راکوي. دې ځای کې یعقوب خان دی، د کلي بمبر دی، د کلي مشر دی. پولیس دې ده نه تپوس کوي که نه چې دې کلي کې موږ خو ډېر ښکلی وخت دلته تېر کړی، نه م غلا کړې، نه م په دغو کې دغه شته دی پیار شته په تاڼو کې.
موږ خدایا د عزت ژوند دلته تېر کړی خو چې دوی رال موږ یې وشرمولو دا سړي سره دې نښتی سبحان الله باره کې څه وایه یاره خو نن نشته دی کور کې او یقینا کور کې به غم وي ډېر خفګان به وي د هغې هغه والا دا واده کله کړی وه واده غالبا 2 کاله وشو چې هغه واده کړی و بچي نو په دغه ټایم د شتاب نه راغلی زه کور کې وم ما سره میلاو شو بس څلور 15 منټه فرق و چې د دې دوکان ته وتو سودا یې راغسته څه وور ورسره لاسو کې وه پۍ ورسره لاسو کې و نو بس دغه ظالم ول رارسېدلی بس دوکان سره یې ویشتې څه وایي تاسو دا زموږ د قانون واکدارو نه څه مطالبه څه دغه چې مطلب تاسو پرچې هم در باندې وشي FIR هم نه شو هلک هم درنه مټ شو څه وایي دې باره کې په دې باره کې زه دا وایم چې پولیس ډپارټمنټ چې څومره افسران دي زه هغې ته دا درخواست کوم ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ تاسو داسې دا موضوع چې کوم دی دا تاسو ونیسئ دا چې څو پورې ګرځي موږ ته کېدای شي نور نسخان هم موږ ته راکړي دی دغه شان دی قدرمنو پښتنو مورکۍ دا راته ووایه چې اوس وخت کې ژوند څنګه تېرېږي چې لکه سبحان الله نشته دی هغه کوروالا د هغه غمجنه لاړه هغې به هم تپوس کوي ژوند په موږ باندې د قیامت په شان تېرېږي زړه مې ورالي زړه مې تباه شو زړه مې غرق شو دغه زیاته په کاس باندې پروت دی نه څه خوري او نه څه څکي یو ځای مې معذوره دی یو ځای مې د زړه بیمار دی او ژوند مې تباه شو او غرق شوم زما 2 بندیان کوره وتي یو ناوې کړین کوره یو بچی مې ظلم راسره وشو زیاتی راسره وشو تباه شومه برباد شومه د ده دا ستا د لور خوښه وه که څه چل وکړه بس دی ویل چې نه دا به راسپاره کړي راکړي دا به راله سپاره کې راکړې بس یا به کور راکړې یا به دا جنې او نیزلې راله رالی یا لور ورکه یا دا دغه ورکه دا کور ورکه بیا دا خو بر سړی ځان ویشي دا خو پولیس ته هم پته وه چې دا ځان دې وشتی دا خو دې کلي ته پته وه چې دا ځان دې وشتو څوک داسې کار کوي قدرمنو پښتنو دا زموږ د پښتو هغه سیمې دي هغه میندې دي چې لکه دا کور کې ډېر په حیا په ټک پرده کې ناستې وي خو لکه دا داسې جړاګانې او دا داسې خفګانونه یقینا خلک کور کې خلک وخت ډېر د حیا هر سړی خپل حیا عزت ته ګوري سهار روزګار خپل روزګار ته ځي هغه ځي خو مونږ د بده مرګه داسې چې سهار راپاسو سهار به اول کچرو ته ځو کچرو نه پس به پولیس ته راځو انویسټیګیشن والا سره مخامخ کیږو لکه زموږ د قانون واکدارو هم څه فرایض جوړېږي په هغه فرایضو کې دا خلک چې اخر کې ډېر زیات مجبور شي ناامیده شي نو بیا هغه میډیا ته هغه خپل هغه اواز راوړي چې کېدای شي که چېرته ماله دلته نه هغه انصاف هغه میلاو شي مونږ هم یو مطالبه کوو چې دا داسې کورنۍ چې یو 2 کورنۍ وي خپلو کې تنازعات وي مشکلات وي هغه وي خو لکه داسې جړاګانې چې لکه دا په دې عمر باندې جیل ته لاړه څو ورځې تېرې کړې مونږ د پښتو هر ځای کې چې د مونږ خلک ډېر په دغه باندې یادېږي چېرته هم لاړ شو په بل ملک کې خلک یاره پښتون ورو ورو ډېر خوشحاله شي چې یاره خو دا مونږ چې نن سبحان الله زموږ منځ کې نشته دی دا یقینا هغه پیغورونو او وجلو هغه د دې زموږ په خوشا په دې علاقو کې چې کومې هغه ورانې ژبې چې دي هغه غیبت چې کوم مونږ کې هغه خپل هغه غرور تکبر دا هغه تکبر هغه غرور وچلې دی یقینا دا سړی به چې کوم وي دی به زموږ د پښتو د معاشرې او د دې پښتو کورنو سره لکه تعلق ساتي پوهېږي به چې لکه مطلب دا زه څه کوم د انسان خپل یو ضمیر هم شته دی چې لکه زه به رب ته هم مخامخ کېږم آیا ما دا کوم زیاتیات وکړو الله تعالی دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي او تاسو ته دې صبر درکړي چې داسې دا مسلې لکه د ټوپک په ذریعه د ډز په ذریعه مونږ حل کولو ته لاړ نه شو ښه طرف ته لاړ شو الله هم خوشحاله او آباد نه الله تاسو له صبر درکړي